أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. امداد کوئی تعاون کوئی دیو بل سرا نیکی او په کارونو کې او په پرهیزګارۍ کې او امداد مکوئ دیو بل سره په ګناه او په ظلم زیاتی او تجاوز کې. ویریږئ د الله نه بشک الله سخت عذاب والا دی. سورۃ مائده آیت نمبر 2 د آخري ټوکړه علامہ ابن قیم رحم الله فرمایي چې دا مشتمل ده په ټول مصالح باندې د بندګانو کداغه تعلق د معاشرتی نظام سره دی چې کوم ژوند دی په خارج کې په بهر کې په دنیا کې او کداغه تعلق د انجام او د آخرت سره دی. داغه ټول ذکر دی په دې کې په انسان باندې غټ واجبات دي دي یو واجب او فرض او لازم اگر بندګانو په خپل منځ کې چاغه تا بینه و بین الخلق وي او یو د بنده او د الله په منځ کې چاغه تا بینه و بین الحق و بین الله وي. په دې آیت کریمه کې چې کوم ولنه حق ته او واجب دی نه په دې کې اشاره ده چې تعاون البر ولا تعاون الاسم والعدوان او کوم چې دویم حق ته نو التقوا واتقوا الله په دې کې هغه دویم حق ته اشاره ده. دنیا کې چې انسان اوسېږي او دې ځان ته انسان یو کامل انسان ځان ته وي مسلمان ځان ته وي نو دی با دو حقوق خامخا پیژني چې په ما باندې د بل څه حق دی او په بل باندې زما څه حق دی د الله تعالی په ما باندې څه حق دی. د بنده خو په الله باندې حق نشته خو الله د احسان په تور باندې دا ویلي د بنده الله باندې څه حق دی چې د ایمان راوړي الله جنت ته داخلي جهنم ته نه داخلي. دا په الله باندې څه حق نه دی خو د الله طرف یو احسان دی. په دنیا کې چې یو سړی اوسېږي او دې ځان ته د مسلمان دا نوم وایي او بیا دې د مسلمانۍ چې کومه ده دې لفظ د اسلام د مسلمان او د انسان د دې په دې لفظ کې چېرته د فساد خبره نشته. مسلمان اسلام مسلم دا ټول سلامتیا نه دي. دی به معاشرې ته سلامتیا ورکوي هم به انسانان ته سلامتیا ورکوي هم به د ده معاشره محفوظ وي د ده فساد نه د ده ظلم نه د ده زیاتي نه د ده حرکاتو سکناتو نه او هم به دې محفوظ وي. دا مونږ چې آتم وایو که نه السلام علیکم یو بل سره ملاو شو که نه السلام علیکم السلام علیکم څه معنا ده؟ دې خو څوک نه چې القهر علیکم په تاسو دې قهر وي ته خو دوی چې السلام علیکم السلام علیکم معنا دا رہی کم تلفظ ته کې ته په دې کې صادق او که ته کاذب ته چې کومه خبره کې ته د ورور مسلمان ته چې السلام علیکم که ته په دې کې رښتینی نو ستا زړه به هم رښتینی ستا زړه به هم پاکي او که نه بیا د پښتو په خیرالی وایه السلام علیکم بیا مه وایه په خیرالی کې د زړه د پاکېدو څه خبره نه او په خیرالی او په خیرلاري خچاري او خچاري خچاري څه ته وایي خو که ته وایې چې السلام علیکم زه مسلمان یم او د مسلمان تلفظ هم دا دی د فرشتو دی د جنتیانو دی پیغمبرانو دی دا د ابراهیم علیه السلام دی آدم علیه السلام دی نبي علیه السلام دی صحابو تابعینو دی او دا طریقه کار دی د مسلمانانو السلام علیکم و چې تا کله السلام علیکم وایو ته پوه شه چې تا دې ورور مسلمان ته وویل چې ستا عزت ستا ابرو ستا مال ستا جان دا زمانه محفوظ دي. زمانه ته بېغمه شه
او دا صفت په صحابو کې چې صحابو چاته السلام علیکم به وایي دې مطلب دا شو چې بس خبره ختمه شوه بیا به هغه دا غم نه کولو چې لکه دې سړي زما په زړه کې چې کومه دی زما دپاره څه داسې بدخواهي ده یا داسې څه نور څه پراته دي دا به پکې نه و لیکن نن زمانه السلام علیکم خدا پرېږده چې ستا سره به ناس پاسي خوري څکي به در سره ستا سره به ګرځي یعنی خوراک سکاک ناسته پاسته ګرځي تا عقل شعور به دا نه مني ستا په سوچ او فکر کې به نه راځي یا خلک ورته وایي که نه په شپږم رګ کې به دا نه راځي خو چې کله ته خبر شي سړی پریشانه شي چې لږ ګوره ده په باره کې زما څه سوچ او د ده په ذهن کې زما لپاره څه دي نو دا یاد ساتئ ویل الله ته سم مسلمان پکار دی ګړي مړي ورته نه دي پکاري شرمخان دیوانو ته نه دي پکار ماتونکي زناورو ته نه دي پکار جنت نه ماتونکو زناورو دپاره نه جوړ کړی جنت شرمخانو ګیدړانو دپاره نه دی جوړ کړی که ته انسان او مسلمان یې ته به انسان او مسلمان یې ستا دپاره جوړ کړی دی د بل چا دپاره نه دی خو که ته شرمخې او ته ګیدړې او ته ماتونکې زناورې نو ستا دپاره بیا جهنم جوړ کړی دی ځکه چې هلته هغه جیلخانه ده او داسې لیوني چې کومه دی دا ماتونکي زناور خلک په جیل کې بندوي بیا دوی ته کلاو چې کومه زندګي نه ورکوي دوی له جیلخانه ده جیلخانه نو ځکه د آیات کریمه علامه ابن قیم رحم الله فرمایي انسان ته وایي چې انسان شه مسلمان شه خپل ځان کې تابعداري راوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده څومره ښایسته جمله ده نبي علیه السلام به قلما ډېر کم کرت یو خطبه به داسې وایي چې باقي به دا نه وایو چې کله به خلکو ته متوجه کېدو نو ورته ویل چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان دې ته وایي چې د ده د ژبې نه او د ده لاسونو نه او د ده وجود نه د ده سوچونو فکرونو نه او د ده قلم نه د ده تقریر نه د ده زبان نه د ده بیان نه د ده وعظ نه خلک محفوظ وي وره کله کله وره دا تقریرونه چې دا هم وره اسې پلتوي دی راغلی خانه جماعت کې سره ختمي بخاري دی او ختمي قرآن دی او دې کې په بل پسې ته ختمي بخاري لراغلی بیان لراغلی او کته راغلی د خلکو د انسانانو هغه عزتونه تار تار کول لراغلی د خلکو زړه خفه کولو دپاره راغلی کله کله داسې وي کله کتاب یې لیکلی دیني کتاب مې لیکلی دیني کتاب صحیح باقي د مسلمانانو جامې ایستې دي پاکې خلک چې کوي کافران کړي ټول دروغه پکې وي دي غټو غټو خلکو لیکل دي غټو غټو شیخانو لیکلی دي خلک پسې پلکاو ورپسې دي او کتاب چې وګورئ د کتابو کومه حواله چې ورکړې ده بالکل 100% غلطه دا د مسلمانۍ کار دی دا د بېایمانۍ کار دی دا د منافقت کار دی دا شیطان کار دی د ابلیس کار بنه ځکه نبی علیه السلام ته المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان دې ته وایي چې مسلمان د ده د ژبې نه او د ده لاسونو نه او د ده ټول وجود د سوچونو فکرونو نه د ده زبان او د قلم نه د ده جرګې او د غونډې نه هغه بالکل محفوظ دي دې ته مسلمان وي ځکه قرآن وایي تعاون البر والتقوا امداد چې تعاون چې تعاون مختلفی طریقې دي ظالم د لاس نه نیول دام تعاون دی او مظلوم چې کوم دی ناغله ورتلل او هغه تسلی ورکول دام تعاون دی مظلوم به تا ټارچر کې نه مظلوم به ته پریشانه کې نه خو مظلوم به راپارې هم نه وره دا خبره یاد ساتئ د مظلوم حمایت دا نه دی تر مظلوم تعاون کې په دې طریقه چې مظلوم راپار کړي د فساد نه راپاسه بل فساد جوړ شي او د ظلم راپاسه بل ظلم جوړ شي نه دا بنه کې دا تعاون نه دی تعاون دار چې مظلوم له څور کې تسلی ورکا زور دې څومره دی د مظلوم بدل واخلا هغه ته انصاف ورکا لیکن بعضی کارونه داسې دي هغه بدل نه غوښتل کېږي سوا د فساد د جوړولو نه بعضی کارونه داسې دي هغه فساد نه کوي تاسو چا کنځلي کړي ته د کنځلي نشي کولای سوا د دې نه چې طاقت معافي وکړي او هغه شرمنده شي ستامخه ته عند الله شرمنده شي او عند الناس شرمنده شي
اوس که تر هغې بدل اخلي هغه ته کنځلي کې نو دا جرم د پاسه جرم کې د قرآن دا مطلب نه دی چې جزاء السیئة سیئة دا مطلب کنځلو بدل به په کنځلو سره ورکوي نه د کنځلو بدل په کنځلو سره نه ورکوي د بدۍ جواب په نیکۍ سره ورکوي هغه ځان نه چې کوم هغې خبرې دي چې هغه قانونو ته متوجه شي او قصاص ته پکې باقي بدل دی هغه به اخلي ستا مال یې نیولی دی هغه ترې واخله ستا نه څه شی نیولی دی هغه ترې واخله خو لیکن دې دا مطلب نه چې تا سره کنځلي وکړې ته به ورته کنځلي کوې ستا یې غیبت وکړو ته به غیبت کوې ستا یې چغلي کړې ته به چغلي کوې شریعت ته دې اجازت نه ورکوي د دې اجازت نشته د مظلوم دادرسي وکړه هغه له داسې خبره وکړه بعضې خلک یې کنه داسې ښایسته غوندې ذهنونه او ښایسته غوندې لهجې وي زبان یې هغه چې کله لاړ چې یو مظلوم یو بیماري یو ډېر دردمن دي دو خبرې ورته وکړي چې هغه خوشحاله شي هغه پرېږده مړه ده ټیک ته وي ته څنګه وي لیکن بعضې خلک داسې وي چې هغه لاړ شي که نه هغه مظلوم ښه دردمن کړي او الټې هغه مجبوره کړي په انتقام باندې او د انتقام رپاسه په انتقام باندې دا کار باندې کړي مسلمان کار نه د مظلوم حمایت وکړه ظالم لاس ونیسه هر ټیم هر وخت او کله کله د انصاف خبره وایي تاسو ته پته ده کله کله د انصاف خبره په داسې انداز باندې وشي په داسې انداز چې هغه انداز سوي غلط وي هغه انداز سوي غلط خلک وایي که نه یو بادشاه خوب لیدلی نو چې خوب یې لیدلی دی نو هغه په خوب کې مختلفې دغه لیدلي دي چېرې سارا خاندان ټول خلک چې کوم مړه شو ته یوازې پاتې شو داسې نو یو کس یې تپوس کړی دی هغه چې راوستې هغه نه تعبیر تپوس کړی دی نو هغه ورته ویلي دي چې دا خو سارا خاندان ټول خلک په مړه کېږي ته به ذلیله کېږي او رسوا کېږي بس هغه لګېدلی څه دی وجلی دی چې زه ذلیله کېږم رسوا کېږم خاندان مې مړ کېږي نو ته پکې اوس چا راوستی بیا سوچ کړی دا خو خطرناک دی بیا د بل استاد یې تپوس کړی دی کوکیله نه تپوس کړی دی ځکه دا اوس که نه تعبیر ښه پوهېږي ولې ده نه تپوس کړی د هغه نه یې تپوس کړی چې راغلی دی چې څنګه خوب لیدلی چې داسې خوب لیدلی هغه ورته ویلی چې ستا په خپل خاندان کې د ټولو زیات عمري په ټول خاندان کې بس ستا د ټولو زیات عمري دا پته وه چې ټول بچي به دې مړه شي نصیب به دې مړه شي خاندان به دې ښه ستا چې پاتې شي ټول غټ عمري هغه له انعام ورکړی چې کله هغه وتړی هغه وزیر تپوس کړی دی چې جي هغه یو دې مړ کړو بل دې انعام ورکړو ته به دې خوب باندې پوه شوې چې وروسته سوچ کړی چې هغه کړی دواړو یو شان تعبیر و هغه ورته تعبیر یو شان دی خو بیانونکي غلط و او مخکې چې کومدیانو غلط طریقې سره ما ته تعبیر راکړو او دې بل چې کومدیانو په صحیح طریقې سره تعبیر راکړو نو کله د انصاف خبره یې خدا خبره یاد ساته چې تعبیر چې غلط شي او چې تعبیر غلط شي که نه د هغې نه بس فساد جوړ شي بعضې خلک یې تاسو وایئ که نه موړ شوې او ډک شوې دواړو یو شانتې خبره ده وایي ته یې موړ شوې او ډک شوې دې صفا سوتره خبره کوي خو لیکن په غلطه طریقې کوي او چې په غلط طریقې وکړي د هغې نه نوره مسله جوړه شي پریشاني جوړه شي نه د دې لپاره به انداز هم بیانې انداز هم برابرې حکمت تقاضا به هم کې حالات ته به هم ګورې او د هغې حالاتو تحت به خبرې کوي لہذا مسلمان څه ته وایي مسلمان څه دی نوم کې سلامتیا برقرار د مسلمان په زندګۍ کې به سلامتیا وي د ده په خوی کې او د په مزاج کې به سلامتیا وي او د انسان په دې لفظ کې هم دغه معنا پرته ده انسانیت انسانیت څه ته ویل کېږي انسانیت دې ته ویل کېږي چې په هر انسان کې به درې خبرې خامخا وي په دې انسان کې به هیر هم وي هیر نسیان به پکې وي انسان دی خلق الانسان ضعیفه انسان کمزور دی سرکشي به نه کوي بغاوت به نه کوي اگر که زموږ دې زمانې ناشنا غوندې خویونه دي چې کمزوری سړی دی هغه معافي وغوښتله نو بس هغه پورې خلک خاندي هغه معافي وکړه خلک پورې خاندي او چې د زورور مخې ته لاړې معافي ته وغوښتل نو بس بیا داسې نه وي دا خبره غلطه ده چا کې د معافۍ صفت نه دی کې د مسلمانۍ صفت نشته دی په چا کې د معافۍ صفت نه دی کې د مسلمانۍ صفت نشته په چا کې د بل لپاره زړه نرم نه وي او نرمي پکې نه راځي دی دې پوه شي د بل زړه به ورته سختېږي د بل زړه به ورته سختېږي او دا کېږي حکیم هغه انسان ته ویل کېږي چې هغه د دې امتحاناتو نه وځي د دې نشیب پراز نه وځي هغې ته حکیم وایي
هر سړی حکیم نه وي. تاسو به کتلي کومه بادشاهي چې هغه دغه شانتې راشي ملاوټي بادشاه راشي چې هغه په روپو کې تللی شوی او په روپو کې لوی شوی او په آرامیتوبونو کې لوی شوی ستاسو پاکستان وران کړی دی. خو چې کله هغه په امتحاناتو کې تېر شوی جیلونو ته تللی یو سیل دلي بل سیل دلي بل سیل هغه سره بیا احساس ورسره وي هغه په دې باندې پوهېږي. هغه بیا د هرې خبرې چې کوم احساس کوي هر خبرې ته توجه کوي او چې کله داسې وي که نه هغه د څه خبرې بادشاه لري او په قادسایي کې خلک پولاونه هم نه خوري هغه د دې څه خبرې. اصل د غریب سره احساس ورسره وي اصل د جیل سره احساس ورسره وي اصل د وړوکي وطن سره احساس ورسره وي. حکیم هغه انسان دی چې دنه به خطاګانې کېږي دی به معاف شوی ده به معافي کړي وي بس چې دی یو کمال ته ورسېږي خلک دا حکیم دی. د هغه په مزاج کې څه معافي موجود دی. مسلمان په مزاج کې معافي پښتون نه یادوم پښتون ځان د مسلمان وي خو په دې کې د صفتون نشته دومره وایي دا تشمسګزار یې روزهدار یې تا کې نور څه دي ته سخي یم تا ته ګوره سخاوت دی بروه دا څه سخاوت دی تا کې سخاوت شته نو جمعات کې چرته سړی اعلان وکړي نو تا تنګی تریو کړی دا ګورې سخاوت ته یا خبرې هم کوي سخاوت کوي دغه دی همیشه لپاره خبرې هغه سړی کې چې هغه بیکاره وي لاندې د هغه سوچ او فکر لاندې بس دا کارونه خوښ دی ته تش مزګزار یې تش روزهدار یې نور وړاندې زبان ټیک نه دی سوچ ټیک نه دی بیا په کلونو باندې پښتون هر څه کوي ته خو ابو جهل نه بدتر شوی بیا هر څه کوي خو هیر نه کوي څنګه هیر نه کوي. مسلمان خو دې ته نه وایي مسلمان خو دې ته وایي چې بس خبره ختم شو بس لاړه دې په زړه کې دا قدرتونه نه ساتي دې په دماغ کې دا ګندګي نه ساتي د مرګ پورې دا ګندګي نه ختمېږي دا څنګه مسلماني ده. دا مازګزار دی مونځ راغلی دی جمعې مونځ راغلی دی پنځه وخته مونځ کوي تلاوت کوي او ښه چې زړه نه وګورې زړه چې کوم دی نو دا غنو نه ډک دی د ګندګو نه ډک دی. انسان دی کمزوري به پکې خلق الانسان ضعیف هیر به پکې هیر ځان له شی دی بغاوت ځان له شی دی ظلم یې کړی د هغې سزا ورته ورکول پکار دي قانون به هغې ته سزا ورکوي تعزیري سزا به ورکوي بله سزا به ورکوي بله به ورکوي هیر چې شوي دی الله معاف کړی دی ته هم معاف کړه خطا شو په خپله خطایي باندې ستومانه شو بس معاف یې کړه دې ته معافي انسان کې بدایي. دویم نمبر په انسان کې به الفت وي انوست پی پکې محبت پی پکې الفت پی پکې دی به د توړ قایل نه وي دی به د جوړ قایل دی د ده په مزاج کې به توړ نه وي کور به نه پرېږدي یا بې غیرته مقتدي به جومات پرېږدي جومات به نه پرېږدي جومات سره د مولوي صاحب نه دی نه دی یو قبیلې دی زر زره خو دې وایي اسمان نه ځي که ځمکې له ځي خو چې جومات پرې چا وقف کړی دی هغه به نیکانو ساریان وقف کړی تا نه دی وقف کړی ته د هغې کلوسۍ نسۍ ته هېڅ شی هم نه پالتون وښیې چا چې جومات وقف کړی او چا چې جومات جوړ کړی اول ځله به سم خلک وو هغه دې دپاره نه و چې وروسته پکې داسې یو شی پیدا کېږي هغه جومات نه خلک شړي که نه تاسو وګورئ دې جوماتونه چا څوک شړل نه دي جومات کې چې کله جومات آباد شو او اعلان وشو اذان حي علی الصلاة حي علی الفلاح او خلک راغله په اجازت باندې پکې امام الله اکبر اورنۍ سجده چې ولګېده جومات لاړو وقف شو خبره ختم ستا تصرف ختم شو تحت السرا پوری او د اسمانه پوری دا جومات دی په دې باندې بل هیڅ کار نشي کېدی دا جومات یې څه شو د قیامت تر ورځې پورې محل وران شو کنډل شو هر څه لاړه ختم شو انسانان هم مړه شو ټول کلی وران شو جومات په جومات یې په دې ځای کې به څه شی جوړېږي نه دا په رزق کې پروت دی جومات دی د الله جومات دی ټوله دنیا ته نه کوي شل ځله خو دې تر جومات نه خفه کېږي جومات نه خفه کېدل خو د الله نه خفه کېدل دی تر الله نه خفه شوې ته جومات ته امام نه خفه جومات امام اوس غلط کوي او چې غلط کوي بیا پسې مونځ مه کوه مونځ ټیک کوي او ټیک کوي داسې یو ګناه چې هغه غټه کبیره ګناه ده دې ته اصرار کوي همیشوالی کوي تا په دې ورسره نفرت کوي مه کوه پسې مونځ بل جومات ته ځه خو که فرض که پاکې داسې ګناه نشته یا ستا سیاسي اختلاف دی یا د پولي پټي اختلاف دی یا د بل شي اختلاف دی زما خو خپل مزاج دا دی چې ما ته پته ولګي په دې ماحول کې څوک دي زما نه خفه دي جنازې ته نه موقع کېږه
زه جوړې ته خفه کېږي هلته بل سړی د مخکې جنازه دي وکړي نو ما خو خپل مزاج دی که ما د پته تاسو کې ولګېدی چې یو سړی ما پسې مونده کې قسم دی که مخکې شم زه مخکې کېږم بل سړی مخکې کوم که فرض که ملا ته پته راپکار دی چې وروسته ودرېږي نه دي کوي لیکن د جومات په امام کې څه فرق نشته فرق په تا کې دی زړه دې خراب دی سوچ دې خراب دی هر څه دې ګنده دي او نه به یې پکې جومات په امام کې څه غلطیت که څه معمولي غلطي ده په تا کې لګي دي عبدالرحمن یو خارجي دی جومات یې نیولی دی او صحابه غټ غټ صحابه چې پای کې هغه زورور صحابه دي چې حیران به شوی هغوی راله عثمان ابن عفان رضی الله عنه محصور راوتی ته محصور بار ته نشي راوتی او دلته جومات امامتي چې کوم دی عبدالرحمن زوی د عریس نیولې ده او خارجي دی وایي مونځ څنګه کوي وایي چې څنګه ته مونځ کوې هغه شان دې مونځ کوي څنګه پیغمبر مونځ کوي هغه شان دې مونځ کوي وایي مونځ ښه دی بس مونځ پسې کوئ فساد نه جوړوئ لانجې مه جوړوئ جومات کې مونځ صحیح کېږي ستاسو کار دی تر جومات نه خبرې خپل مونځ کوه او بیا ایسته وځه او دا جومات پرېښی دی جومات پرېښودو ته لاړې بل جومات ته نه خپل امام پسې مونځ کوه اوس که د امام کې داسې غلطي ده چاته ووایه چېرې دې په ده کې داسې غلطي ده د دې غلطي چې کومه دی څه پکار دی اهتمام پکار دی لہذا په انسان کې به صحیح انوست وي مینه به وي الفت کوي پکې دی به توړ نه راولي دی به جوړ راولي خو لیکن روان دی توړ خو روان دی پخوا نه ولې تاسو ته پته ده د علم ډېر کم و علم ډېر کم و چېرته قصابت کې دي که دو کسان هغوی به چېرته خط لیکو یا به مولې صاحب به و چېرته اوس او مقررین هم ډېر کم و مقررین قیامت نه ښي د خطبای امت ته زیات شي خو لیکن پالتو خلق دی پالتو قول پیل به نه برابر قول پیل پاسی په جنازه کې پاسی تقریر کوي خطیب سے تقریر کوي دی کیا دی په خپل باندې چې سود خور دی او خلکو ته سود مګوي دې ته زور اور خپل سود په خپل پرېداول په خپل زبان غلط چلیږي بل طرح کې زبان صحیح کوي خپل زبان یې ور صحیح کا کنه دا ته کې سوي کنه دا خلکو لپاره ناسور جوړيږي دا او پزلو کې نور څه پیدا کیږي ځان برابر ہے اول ځان برابر ہے ځان کې نه برابر ہے کنه په دې نو اوس نن سره خطبام زیاتی او معلومات هم زیاتی او درسونه هم زیاتی او بیانات هم زیاتی هر څه زیاتی او تاسو ته پته ګناه څومره په عروج سره روانه ده شرکیات جادو منتری سحر او کوړی او کورونه ورانول سمو خزو ته وام ولګېدو او سچ کې تعویذ ګرځي شو 27 ګرځي شو کوړی موړي شروع کړي آسان کسب دې پیسو د ګټلو لپاره سعودي لمه دې زور ټول چې دا کسب شروع کړي ها آسان کسب دې کله راکاګه بس خلکو لږ کمالانو بس پیسې اخلا 10000 15000 5000 خزي خو بدل باندې تاسو د بدل په تعویذ پیسې ورکړي په دم پیسې نه ورکړي ا دې زموږ کل میرا وځي خو په تعویذ باندې کوس ما یو تعویذ لري کو 1000 روپے راکړي 6000 روپے راکړي او اسم په ټول امریکا کې کله والله کړه یو غم دازه په هر کلی کې خانه دا جادوګر دي دا کور مار دي سخکارو سپټ سخلي چې کومه په وهمیاتو کې دي خاوندان یې غر کړ تباہ او برباد کړ پیسې راخلي واجی لګي دا غم زیات شو علم هم زیات شو په هم زیات شو ګناهونه سره ډېر زیات په تیزی سره واجی دا مسلې ډېر زیات په تیزی روان دي خپل کورونه برابر کوي کنه که بهر نشي کولای دا خپل کور چې کوم غم څه کې دا وکړي تعاون البر والتقوى بر ستوي نیکی او بدی نیکی او بدی دو حدیث پر باب کې جدن دا بیانوم دو نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ حدیث دے امام مسلم نقل کړه دے کتاب البر سلگی نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ راغه تپوس کې رسول الله نه چې سألت رسول الله عن البر والاسم وای ما د رسول الله نه تپوس کو چې نیکی ستوي او بدی ستوي فقال البر حسن الخلق چې نیکی خو خوې ته لکېږي هغه خبره چې پاغي الله خوشاله کېږي او د معاشري حسن کې راځي معاشره پریشان تاسو په بدل ګناه کوي معاشره پریشان کوي دومره غټ نه خپلې تاسو چرته یو خدای چې هغه
ګمراه شي او په ماحول غلط کې لاړ شي نو هغه د ښایسته لاره د خلکو پرېږدي کومه دین لارې هغه پرېږدي لیکن دا څومره کلبونو مبلونو والا چې دي تاسو د دوی نه تپوس وکړئ ډېر وخت یو 8 کاله مخکې یو ډمه چې کومه دی نو هغه یو بوډۍ ډمه د هغې نه چې دی نو یو اخبار والو چې دی انټرویو اخیستې وه هغه ډمې ته وایي ستا په زړه باندې څه ارمان دی هغه ورته وایي چې زما سره دومره مال دی دومره دولت دی چې څه حد یې نشته او دومره مریدان مې دي پین مې دي چې څه حد یې نشته دی خو ډېر زیاته پریشان یم نه ماله خوراک خوند نه کوي نه ماله خوب خوند نه کوي نه ماله ناسته خو مسلمانه وه ماله هېڅ شی خوند نه راکوي په دې ګناهونو کې زه بالکل پریشان یم څه غواړې وایي زه وایم چې زه یو پردنشینه غریبه ښځه وې زما یو خاوند وې زما یو 2 بچي وې او زما یو ورکوټی کور وې په دې کې اوسېدې په پرده کې یو خاوند بار مزدوري دیاري کوله پې د یو وخت ډوډۍ راوړې هم خوړې او زما بچو تپوس کړی دا ناشته ناشته تپوسونه جګېږي که نه هغه ماشوم تپوس وکړه پېښور چېرته دی ما ورته چې نوخار سره دی اوس څه جواب ورکړې وایي نوخار چېرته دی مردان سره رومي خال ته راورسوه مردان چې تخدی سره تخدی شیرګړ سره سخاکوټ درګۍ او پسې زه ځو خال ته راورسېدو دا یو ناشته تپوس یې وایي چې زما نه داسې عجیبه ونې تپوس کولې چې هغه نه عقل منلی او نه نقل منلی او ما ورته ویلی چېره د هغې دا جواب دی ما مطمئن کولی ته اوس وګوره دغه ځای کې دی پوه شوه چې نیکي څه ته وایي نیکي دې ته وایي چې زړه مطمئني او ګناه څه ته وایي الاسم ما حاک فی صدرک وکرهت ان یطلع علیه الناس ګناه دې ته ویلی کېږي چې ستا زړه بند کړي او پریشان یې کړي او خفه کړي ته په اندرون کې ډېر زیات خوشحاله کېږي لیکن د هغې نتیجه دا ستا په زړه کې به توروالی راځي زړه به دې پریشان وي خفګان به وي نن به چې یو قسم شراب استعمالې د خوشحالۍ دپاره به خوند نه کوي سبا به بیا بلې استعمالې نن به د ګناه یو طریقه استعمالې سبا به د ګناه بله طریقه استعمالې دې ته ویلی کېږي څه شی ګناه سړي سینا دا بنده کړي وابصه رضی الله تعالی عنه امام احمد په سند حسن نقل کوي وابصه رضی الله عنه فرمایي وایي زه رالم د نبي علیه السلام خوا ته کېناستم وی لکه زما په دې راتلو باندې نبي علیه السلام پوه شو چې دې زما نه څه غواړي څه تپوس کوي لکه زه رالم ما نبي علیه السلام ته څه ویلي نه دي چې زه څه تپوس کوم بس رالم کېناستم یو پریشان حال غوندي نبي علیه السلام زما په دې حالاتو پوه شو لکه دې څه تپوس کې نه هغوی راته چې وابصه دې ته راشه ویل ما ته چې دا غوږ رانږدې کړو زما دا 3 ګوتې داسې ونیولې داسې راتاو کړې ما ته ویلې چې څه کې د ګناه او د نیکۍ تپوس کې نو د مخ مبارک نه به زما هغه به پیژندل کړي اثراتو نه معلومات کړي یا به الله وحي کړي ما ورته چې او ګناه څه ته وایي او نیکي څه ته وایي لکه اوس فرض که زه مولا نه تپوس نه کوم زه کتاب نه تپوس نه کوم زه معاشرې نه تپوس نه کوم زه یو پوه انسان نه تپوس نه کوم زه خپل ځان نه تپوس کوم زه نیکي بدي څنګه پیژنم ناشنا سوال نه مې زر سوال یې کړی نبی علیہ السلام ورته ویل چې تا د چا نه تپوس نه کوې نه د کتاب نه تپوس کوې نه د انسان نه تپوس کوې د خپل ځان نه تپوس کوې ټوله دنیا لګیا فتوی ورکوي ټوله دنیا لګیا یو خبره کوي تر خپل ځان نه تپوس کوې چې یاره دا نیکي ده که دا بدي ده نو هغه ورته به جواب کې ویل چې نیکي دې ته وایي یا وابصتو استبت قلبک البر اول د زړه نه تپوس وکړه د نیکۍ مطمئنت الیه النفس کله چې نفس دې مطمئن په دې باندې چې لکه واقعي دا نیکي ده زما په زړه کې دې په وجه باندې خوشحالي راځي اطمینان راځي زما زړه چې کوم دی نو دا سره د پریشانو نه بالکل پاکوي ته پوه شې دا سره واطمئن الیه القلب او ستا زړه چې کوم دی هغې ته مطمئن شي دا بر دی والاسم ما حاک فی القلب په زړه کې تردد پیدا کړي تنګي پیدا کړي پریشانی پیدا کړي وتردد فی صدر وان ابطاک الناس وافتوک اگر که خلک تا ته فتوی درکړي او ته بل ته فتوی ورکړي ولیکن دغه ګناه ده مطلب دا شو نیکي د ځان نه تپوس وکړه دا کومه کار به کومه څنګه کومه انسان نه پټومه د پیري نه پټومه د مشر نه پټومه د کشر نه پټومه په ماحول کې ښکاره نه شم کوم او چې ښکاره کوم ټول خلک ته بد ګوري ته پوه دا بدي ده یو کار دې په ډاګه باندې کوم بالکل ښکاره کولی شم باغي نه مسلمان یم ټول خلک وایي چې لکه دا ښه سړی دی دا خبره ښه ده زما زړه ماته وایي دا ټیک خبره ده ځکه زړه کې دننه یو قرین الملک دی دننه یو فرشته ده هغه فرشته ته نیکي بدي ښایي د ټول نه مخکې مفتي هغه دی هغه مفتي ورته وایي چې دا ټیک ده دا غلطه
بس ته پوه شئ دا سره دا نیکي ده. لہذا نیکي او بدي د انسان ډېره اسانه ده، انسان یې په خپله پېژني. خو دا خبر یاد ساتئ، په ځان کې دا صفت پیدا کول پکار دي چې اسلام کې سلامتیا ده، په مسلمان کې به سلامتیا وي. انسان کې درې خبرې دي، درې واړه خبرې په تا کې وي، ستا نه به هېر کېږي، بل به دې معاف کوي، د بل نه به هېر کېږي، ته به معاف کوي. دویم نمبر انوست په پتا کې تر تباو د بغاوت خبرې نه کې، د الفت خبرې به کې، د جوړ خبرې به کې، د ټول خبرې به نه کې. خلق په منځ کې به ټول نه راولې، نه به تعویذونه کې او نه به دمونه کې، داسې د وړانو دپاره نه نقصانات پکې، نه به غیبت کې، نه به چغلي کې، نه به داوړې راوړې کې. الله دې چېرته جګړه جوړوي نه. جګړه چې جوړه شي نو بس بیا خو تاسو ته پته رانه، بیا خو جوړ شي، شیطانان راپار شي، سپین تور خل زړ شیطانان چې کوم ګیرو بیګرو والا دا راپار شي. بس حیران بشي ورته دې خلکو دې زندګۍ دې سوچ ته سره حیران شي. او سبا یې په خپله ګیر شي که نه بیا دا پوکي کوي، بل ته کندي مه کنه، بیا په خپله ګیرېږي. بل ته چې کنده نه کنې په خپله بیا نه ګیرېږي، او چې بل ته چې کنده وکنه په خپله به ګیرېږي، بیا به یې دغه حالي. او دریم نمبر پتا کې وي ته به انسان یې، ته به متحرک یې. داسې به نه چې پرې ټول دنیا دې غر کشي، زه به دلته ناست یم، زه خو ډوډۍ خورم. نه، پاسه حرکت وکړه، فساد ختم کا، معاشره کې ظلم ختم کا، معاشره کې ګناه ختم کا، د ګناه مقابله وکړه. په خپله باندې ګور په مسکین مه جوړوه، ګټه کاروبار کوه، سبق وایه، دا هر څه کوه. انسان به متحرک وي، د اناسي نه به وي. درې واړه خبرې به په ده کې موجودې وي. بیا به موږ د دریو حقوقو سره مخامخ کېږو. که د بنده په حقوق کې کوتاهي کړې ده او په دنیا کې د هغې نه معافي ونه غوښتله، چرته هم نه معاف کېږي، الله یې نه معاف کوي. په هغه دریو دفترو کې یو دفتردار معاف کېږي نه. یا به په آخرت کې ستا نیکۍ هغه ته میلاوېږي، یا به د هغه بدۍ تا ته میلاوېږي. او که ستا سره نیکۍ نه وي نو هغه ته به چې دی نه څه وي، نیکۍ الله ورکړي او ته به ځې جهنم ته. د بنده د حقوقو نه دا ښکار دی، معافي وغواړئ. دویم نمبر د الله حقوق دي چې په هغه کې درنه کوتاهي، ملز کې کوتاهي راله، روژه کې کوتاهي راله، په حج کې کوتاهي راله، ته پوهې یا نه پوهې، توبه دې ونه ایستله، لاړې، بس د الله مرضي ده، معاف دي کړي، د الله مرضي سزا ده درکړي. دریم هغه حق دی چې هغه د بغاوت کې دی، بغاوت هغې ته توحید وایي چې هغه طاعت دی، او هغې ته بغاوت وایي هغې ته شرک وایي. شرک الله چرته نه معاف کوي، د باغي سزا ټول عمر جیل دی، بس ټول عمر په جهنم کې. الله دې موږ د شرک نه بچ کړي، او الله دې موږ ټول حقوق باندې د رسونکي جوړ کړي. الله دې موږ له توفیق راکړي چې موږ انسانان شو او موږ مسلمانان شو، صحیح مسلمانان شو او صحیح انسانان شو. وما علینا البلاغ.